अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुन्तुम मुअमिनीन। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. सूरह अनफाल नहम सिपारा सूरत दसरना तस्वील द हर सूरत नड़वान दी मंग बयोसो खबर बयानू नो दी सूरत नड़वान दी मजान सर योसो खबर उली गई सूर लुम्बे दी सूरत नुम सूरह अनफाल او دانوم وتولی وی نو انفال چې کوم دین دا جمع د نفل لا او نفل ویل کیږي زیاتوالی تا زیاتی سیستا نو دی صورت د زګه چې کوم دین سورۃ الانفال وی چې په دې کې د غنیمتونو بیان دی او چې څنګه د فرض مون علاوه دا نفل یو زیاتی سیس دی نو دارنګي په جهاد کې چې کوم دی نو دا غنیمت یو زیاتی سیز دی. انفال جمع د نفلون ده او نفل ویل کېږي زیاتی سیز ته او دلته کې دنه مراد غنیمتونه دي نو څنګه چې دا نفل په فرض باندې یو زیاتی سیز دی نو دارنګي دا غنیمت چې کوم دین دا په جهاد باندې یو امر زائد دی او یو زیاتی سیز دی. مدنی صورت دی په ترتیب عثمانی کی دا صورت چې کوم دین اتم نمبر دی او په ترتیب د نزول کی 88 نمبر دی اتاتیایم. نازل شوه د پس د سورۃ البقرہ او روان دي د سورہ آل عمران نه. نزلت بعد البقرہ وقبل العمران او په مصحف عثمانی کې اتم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 88 نمبر دی اتاتیایم. ربط د دې صورت
درېمه خبره دار چې موږ ربط به بیانو ربط د دې صورت د ما سبق سره روان دي سوره اعراف کې اللہ جل جلالہ بیانو کو سورہ اعراف کی اللہ تعالی بیانو کو د دلائل د تکفیر یعنی د توحید د بار دلائل بیان شو او د شرک چې د دې کوم خبرون پاغي باندې الله تعالی انکار وکړ دیو کو نو التکی د جبه دلائل بیان شو او دلته کې چې کوم دین تردید باللسان بالسيف بیانېږي التکی تجیوا چې مشرکانو دوای چې وحده لا شریک یو الله دې په جبو دوایا دلته وی کني منین په تور باندې سمګه خدای الله توحید طرف ته ول دعوت ورکا نو حاصل دو ربط داسې شو چې وړاندې دی صورت کی تردید لسانی او دلته کی تردید عملی دی هلته کې د جبه خبره بیان شو او دلته وی کني منین په تور باندې ولا سټ را لاندې کا او دا خبره ته وکړه چې ګوري الله وحده لا شریک دی والله یومنی خلاصه صورت بنیادی مضامین چې دا صورت بیانای نو لومبه نمبر تقسیم د مال د غنیمت مال بسنګ تقسیمو لومبه به دا خبره بیانای دویم نمبر قوانین د بار د قتال جهاد بکی خود کم قوانین لاندې به کې څنګه به کې دا غیر بار قوانین او دارنګ ترغیب ال الهجرت ترغیب الى الهجرت چې کچره په یوزمه باندې تا د الله تعالی د دین نفاذ ګرانی نو تو لگا ورسره چې کوم دین سوګه د بل وطن ته هجرت وکا د دین علاوه تخویفات بشارات وغیرہ دا بم صورت بیانې په دویمه طریقې سره خلاصه دا سی وای دا صورت چې کوم دین دوی سیره دا صورت دوی سیره لومبنه عیسی د دی اول نواله در آیت نمبر 40 پورې ده لومبنه عیسی د دی صورت چې کوم ده د دې سر نواله در آیت نمبر 40 پورې ده لومبنه عیسی صورت چې کوم ده نو آیت او 1 نواله در 40 پورې دا نه هم سی بار چې کوم ځای ختميږي او دویمه حصہ چې کوم دند آیت نمبر 41 لسمی سی پاری د سر نواله در اخره پورې ده پړومبنه حصہ کې دوه دعوی ذکر کړي لومبه داوا الانفال لله غنیمتونه د الله لپاره دي او دویمه دعوه به دا ذکر گئی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جهاد درغه وخت پوری جاری ساتي چې رقم وخت پوری فتنه ختم شوی ني شرک ختم شوی ني د مشرکانو زور ختم شوی ني نو بدیلون باندې عیسی کی چې کوم دی وعلتنا او 15 قوانین د جهاد دا به بیانې وعلتنا چې جهاد لکوي دا علت دی جهاد لکوي دا علت دی جهاد لکوي دا علت دی نو به علتونه بیانې 15 به قوانین بیانې څنګه به جهاد کې په کومه طریقه باندې وکي څه طریقه به اختیارول غواړي د امیر به څنګه اتباع کې د جماعت به څنګه خیال ساتي
نو علتنا او پنځه قوانین دا به لومبنۍ حصه کې بیانېږي او په دویمه حصه کې د دې الټه ووایه پنځه علتونه او قوانین د جهاد هلته به بیا پنځه علتونه او قوانین به د جهاد دپاره انشاءالله ځای په ځای به ورته موږ اشاره کوو چې دا علت دی او که قانون دی دا وغه مبادیات د صورت ابتدایي خبرې صورت یسألونک عن الانفال سوال کوي د تا نه پیغمبر علیه السلام په باره د غنیمتونو کې دا سوال چا کړو اصل کې په اسلام کې د ټولو نه لومبنی جهاد چې شوی په سن 2 هجری کې چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو په لومبي کال نه په دویم کال له هجرت باندې د رمضان المبارک په میاشت کې په 18 رمضان باندې په 17 رمضان لومبنی جهاد چې په مخ د ځمکه باندې شو هغې ته ویل کېږي جنگ بدر هغې ته ویل کېږي جنگ بدر یعنی د بدر والا جنگ شو نو چې کله جنگ بدر وشو نو په هغې کې الله تعالی فتح نصیب کړه مسلمانانو ته نو چې مسلمانانو ته فتح میلاو شوه انو غنیمتونه رالل ډېر رالل لږ نه ښه ډېر غنیمتونه رالل نو د هغه غنیمتونو په هکله باندې د مسلمانانو په خپل آپس کې اختلاف پیدا شو نوجوانانو وی موږ له به ډېر غنیمت راکوئ ځکه چې دا جنګ خو موږ کړی دی او بوډاګانو پکې دا خبره وکړه کنا لکم ردءا موږ خو ستاسو لپاره مددګار وو شاته درپسې ولاړو جنډې مو نیولې وې موږ له به راکوئ تاسو خو ځوانان یې ځان له ګټه وټه کولی شي موږ خو هېڅ شی نشو کولی موږ له به ډېر راکوئ خبره باندې پوه شوي نو مشران وی موږ له به ډېر راکوئ او نوجوانان وی موږ له به ډېر راکوئ نو اختلاف پیدا شو نو خبر راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې جدي غنیمتونو باره کې موږ ته څه بیان وکړي کندا به څنګه تقسیمولی شي نو الله تعالی په دې آیاتونو کې هغه سوال او بیا د هغې نه بعد جواب راولېږو چې تقسیم د غنیمت به څنګه کولی شي د هغې جواب یسألونک تپوس کوي د تا نه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم عن الانفال په باره د غنیمتونو کې لمن هي چې د چا دپاره به دا لمن هي چې چا دپاره به دا غنیمت نو قلت ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الانفال لله دا غنیمتونه دپاره د الله تعالی دي استحقاقا اصل مستحق د دي الله دی ځکه تاسو فتح الله درکړه غلبه د الله درکړه عزت د الله درکو نو اصل مستحق د دې غنیمتونو څوک دی الله قل او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الانفال دا غنیمتونه لله د پاره د الله تعالی دی استحقاقا والرسول او د پیغمبر دی تقسیما تقسیم به پیغمبر کوي اصل مستحق د دی الله دی او تقسیم به پیغمبر کوي صلی الله علیه وسلم فاتقوا الله ويريغي الله تعالى واصلحوا تاسو واصلحوا الاحوال فيما بينكم او صالح كي يخبلوا احوال لرا بخبل آپس کی
واصلحوا الاحوال فيما بينكم تاسو اختلاف ولیکوي دا یو بل سره مشتو گریوان کیږي ولي ګور الله در باندې دومره لوی فضل وکړو کرم وکړو تاسو ډیر کمزوري وي لګوم وي د جنگ په موډ کې نه وي الله تعالی دل چې کوم دنو غلبه درکړه تاسو بیا هم لګینو بیا هم لګی ان تاسو په دې کې اختلاف کوي نفتق الله ويريغي د الله تعالی نه واصلحوا او تاسو صالح کی الاحوال بینکم ذات بینکم بخپل आपस کې واطيعوا الله تابداریو کی د الله تعالی ورسوله د رسول د الله تعالی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان کاملان که کامل مؤمنان یی نو اطاعت د الله تعالی او د پیغمبرو کوي صلی الله علیه وسلم په دا معنی به تاسو غلبه ملاویږي په دا معنی به تاسو کامیابی ملاویږي نه په دې باندې چې تاسو د دینه روګردانی کوي د الله او د پیغمبر تابعداري کوي انما المؤمنون بیش وصلی الله تعالی التکیو ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو کامل مؤمنان یې نو د مؤمنانو صفت بیانوي د مؤمنانو صفت بیانوي دا مؤمنان څوک دي انما المؤمنون یقینا مؤمنان کاملان دا کاملان وسره لګو انما المؤمنون یقینا کاملان مؤمنان الذين آگسان دی اذا ذکر الله چکل یادول شی اللہ تعالی وجلت نو یریگی قلوبهم لنددی و اذا تلیت علیهم چکل لستل شی پدیبانی آیاته آیاتون د اللہ تعالی زادتهم نزیاد کی دی لر ایمانا ایمانو د کامل مؤمن دو صفت دی چکل د اللہ تعالی آیاتون لستل شی د اللہ ذکر کول شی د الله یاد کولی شي وجلت قلوبهم د دې پړونو کې یره پیدا شي دا د مؤمن صفت دی چې د الله پاک خبر اوري نو پړونو کې دنه یریږي اورونو کې دنه نرمي راځي واذا تليت عليهم چکل لستل شي په دی باندې آیاته آیاتنا د الله تعالی زادتهم نزیات کی دی لره ایمانا ایمانو زادتهم په زاده کې چې کوم دینو پیل فاعل چې کوم دی آیاتونو تراجه دی زادت زیاد کی دغه آیاتونه هم دی لره ایمانا ایمان په زادت کې ضمیر د فاعل چې کوم دی اگر راجه رسد آیاتونو ته وعلى ربهم او برب د دی باندې يتوکلون دی بروسه لري د الله په ذات باندې یقین او بروسه ساتي نو درې خبرې بیان کړي د مؤمن یو صفت دا دی چې دی به د الله د ذکر په وخت کې د الله نه یریږي د ده په لږ کې به چې کوم دی نو څه یره پیدا کیږي حدیث مبارک کې هم راځي و کسان داسې دي چې هغوی به د الله د عرش ته سوري د لاندې ولاړي د قیامت په ورځ باندې سبعة فی ظل یوم لا ظل الا ظل عرشه و کسان داسې دي چې دوی به د الله د عرش ته سوري لاندې ولاړي په هغه ورځ باندې چې بل سوري بني نو یو په هغې کې دام بیا اخر کې ذکر کوي ورجل خالیا ذکر الله ففازت عیناه او هغه سړی چې دی ځان له خلوت کې راسي الله یادوي او د سترګو نه اوښکې بهیږي ښه الله دې موږ ذاکران کي او الله دې د ذکر سره زموږ د زړونو هغه وجدان کیفیت یاره دا پیدا کی ښه یو خبر پکې دا رااله چې د الله ذکر کوي نو پړونو کې یره پیدا کیږي دویم صفت یې سره واذا تلیت علیهم قرآن چې اوري زادتهم ایمانا د دې په ایمان کې سیواواله راځي لکه کم از کم یو سړی د قرآن تلاوت اوري درس اوري او د ده په دغه کې څه راځي سیواواله راځي چې کله دی قرآن اوري لکه تاسو ګوره دا مال درس اورئ که نه نو د بنده جذبات جوړ شي که نه د قرآن د اورېدو د وجې دا عمل به کوم دا عمل به کوم داسې به کوم پرون ما ته چا ووي وی بعضې خلک وایي چې یاره درس اورېدو د حاجت نشته عمل ته ضرورت دی
درسونه پرې د عمل ما عمل به څنګه بغیر د علم نه چې د یو سیز باندې پوهېږي نن ته به څنګه عمل کې پریکټیکل خو لګېږي چې بنده ته دغه یادي که نه تیوري ورته یادوي اوس یو سړی دی هغه چې کوم دی نو په کلاس کې ورته استاد ګنټه پړایو کی چې بھائی دا چل بو کې دا چل بو کې دا چل بو کې د دې نه به بجلی جوړېږي اوس دغې ته موږ تیوري وایو بیا چې میدان ته راشي واکړې کوډې راوالي او کاپای کې ځان ته لیکلي د هغې مطابق به دې عمل کوي اوس که یو سړي د استاد نه اورېدلي هم نه دي لیکلي هم نه دي او ډایرکټ چې کوم دی نو دی چې کوم دی نو کډې کوډې راوالي وي زه بجلي جوړوم نو کېدای شي یو ډس ترې نه وباسي دغه شان دی عمل خو به یو سړی هله کوي چې اول قرآن واوري قرآن زده کړي کتاب واوري حدیث واوري نو دا خبره چاته کول چې درسونو ته حاجت نشته دی مین شی عمل دی عمل دی پې وکړي دا غلطه ده ښه پوهېږئ وی موږ چې درس ته ناست وي نو موږ ته وایي پرېږدوئ درسونه عمل پکار دی نو عمل به څنګه یو سړی او دا هم عمل دی که نه دا قرآن ته ناسته کول دا عمل نه دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي غوره په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن زده کو قرآن ښیي نو دا قرآن ویونکی قرآن زده کوونکی دی ته د الله پیغمبر غوره نه دی ویلي دا عمل نه دی ته عمل څه ته وایي دا صرف بنیتي ده چې یو سړی داسې وایي که نه دا صرف بنیتي وي په زړه کې هغه منافقت وي د دې د وجې نه دا خبره کوي ګینې قرآن ته ناسته کول دا مستقل ځان له عمل دی دا عمل نه دی چې بنده اودس چاردامو کې قرآن مجید راوالي وایي اوري غوږ وتږدي دا عمل نه دی عمل ته نور څه ته وایي د عمل خو څه خپې لاس نی د عمل خو څه لکۍ نی عمل دکې ته وایي که نه چې یو طالب د دې وخت دا عمل یو جنای ده یا یو ولک دی یا یو مشر دی کشر دی زنانه ده نارینه دی مونځ یې وکړو د هغې نه بعد په انتظار باندې ناست ذکر کوي او چې در شروع شو اودس باندې اودس یې کړی دی قرآن مجید یې کولاو کو ورته ګوري ته عمل نور څه ته وایي عمل دا نه دی په دې کې یو مسله واوري الله پې د هغې ژوند بدل کړي دا عمل نه دی نو ژوند خو هله بدلېږي چې بنده اول څه واوري که نه نو چا خبرو ته غوږ مږ دی ښه خپل کار سره کار لرئ د الله د یارې د وجې زده کړه کوئ او په نیت د عمل باندې کوئ وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا چې کله په دې باندې آیاتونه لوستلی شي د دې په ایمان کې زیادت پیدا کېږي قدرتي د قرآن برکت دا دی چې بندې اوري د درس باندې په زده کړه باندې په پوهه باندې په تلاوت باندې ستا د زړه هغه کیفیت بدلېږي بنده وایي یاره دا زه خو په تیاره کې پروت وم چې دروسه پورې ما چې کوم دی داسې داسې کول د نن نه بعد به داسې نه کومه د مس خبر راشي بنده مس ته جذبه پیدا شي د زکات خبر راشي بنده جذبه زکات ته پیدا شي د زکات د حج خبر راشي بنده جذبات حج طرف ته پیدا شي د حقوق العباد خبر راشي د بنده زړه کې یره پیدا شي دا ټول عمل نه دی دا د مؤمن صفت دی چې د پړه کې دا یره پیدا کیږي وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا او دریم صفت یې سره وعلى ربهم یتوکلون د الله په ذات باندې به کلک توکلي چې مال به خیر الله را کوي شر بران الله دفع کوي دا یو اختلافي مسله ده امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الایمان د بخاری کې ذکر کړی ده الایمان یزيد وینقص دا کتاب الایمان د بخاری چې موږ ذکر کوو نه کې دا خبره ذکر کیږي ایمان څه شی دی بسیط دی او که مرکب دی زیادت پکې راځي او که نه راځي نقصان پکې راځي او که نه راځي نو زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه او ماتوریدیه دا غي نظریه دار چې ایمان یو ټوس چیز دی دا یو اعتقادي جازمه ثابته راسخه دی په دې کې چې کوم دی نو کمې او زیاتې نه راځي او د امام بخاری رحمت الله علیه د ډېر متکلمینو دغه نظریه ده چې نه په ایمان کې کمې او زیاتې راځي نو زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي په ایمان کې چې کم کمې او زیاتې راځي دا په اعتبار د کم سره دی په اعتبار د کیفیت سره دی یعنی ایمان کله د ګناهونو د وجه کمزورې کیږي او کله د نیکو د وجه نه دی قوي کیږي دا معنا ده بس تعبیر کې صرف دغه دوره څه خبره پکې نشته د نوره امام صاحب وایي انسان چې د نیکو کارونه کوي تلاوت کوي ذکر کوي صدقې کوي د دې ایمان کې به زیادت راځي یعنی قوي کیږي به او چې کم انسان ګناهونه کوي
ګناهونه کوي د دې ایمان به ورو ورو کمزوری کیږي په کته باندې به راسي خبره باندې پوه شئ امام صاحب د کمیت قائل نه دی د کیفیت قائل نه نو په ایمان کې زیادت او کمی دا راځي او دا هغه خلکو د پاره استدلال هم دی چې کوم خلک د ایمان د زیادت او د کمی قائل دي داسې نور بل آیتونه امام بخاري جمع کړي دي نو دا درې صفتونه شو څلورم صفت د مؤمن سره الذين مؤمنان آگسان دي نو کو تاسو ګورئ کنه دا غدري دا چړو به کوم درې ذکر شوند دي تعلق د قائد سره کپرله کې د الله یره ده که په ایمان کې زیادت راتللی که توکل د الله په ذات دی د دې تعلق د عقیدې سره دی اوس ورپسې اعمال ذکر کوي چې د مؤمن د لپاره عملونه څه دي نو تاسو ګورئ چې د مؤمن صفات ذکر کوي او اعمال شروع کوي نو په ټولو کې لومړنی عمل څه ذکر کوي مز ذکر کوي ولې ما بار دا وی چې روزه به کال کې او پیره سوګنی وي چې صحت وسره سفر باندې ني حج باغ سوکې چې مالداري زکات باغ سوکې چې مالداري یو مز داسې عمل دی د مؤمن د پاره چې نارینا زنانا بیمار صحتمن بوډا او ځوان لوی وړوکې خزا سړی ټول باندې یک مش فرض دی په هر وخت کې فرض دی څوک د خلاصيږي نه ایون کې یو سړی د جهاد په میدان کې مولاړ دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قران امر داري چې دی به مسکی دوره پورې امر راغلی دی یو سړی بیمار دی په کټ باندې په ملا سبقې خموز بګي نو دا موز د ټولو سيزونو بنیاد دی ښا استاد وای موس قضا کول شته او دا نن چې خلک په سوره وړه خبره باندې موس قضا کوي او پریدي په وړه خبره باندې موس پریدي نن دا چلې اوس دا چلې بیا به کوم بیا بشي وردا ډېر لوی تبایر په وړي کې سار پاسي نه وی یاره چې خوب را لذي بس خوب نه پوره کیږي دا ګور ازبان نه ده او په جمی کې بیا د بلستند وجنه پاسي رچې سار کې ډېر ساړینو ای رز دې تیر په غفلت کړه د شپې خوب کړي بیا دبا اسې تشي شملې شار به خبر نشوي د مطلب رز دې یو شان دې تیر کړه شپه دې بل شان تیر کړه اوړ یو شان لړو جمع بل شان دی لړو د ژوند په دی باندې تیریږي زمارونو ګوره بس ته ښه د ژوند بدل کوي کم حضرات نارینه او زنانه چې په موس کې کمې دی الله ته توبه وباسئ په سابقه باندې قضا راواړوئ او نوې ښکلې موس شروع کوي ښه او دا منځونه یو بل ته واوروئ یو سه روزه کې چرته ځي چې دا مزده شي ګوره دی تبلیغ کې نور سنی په دې کې سړی نه چې کوم دنه یو شیخ الحدیث نه جوړیږي خو کم از کم د بنده مسم شي د ژوند د سلیرشتو ګنټو مسایلو پیژني پوهیږي یو احساس وسره د دې خبرې پیدا شي چې رمال سکول پکار دي زين تراله نو سه روزو کې ځي ماهانه سه روزه کې ځي او دې کې چې کوم دنه یو بل د منځ آی کې خپل هغه کې ترتیب دی دا مال درزي تعلیم وشین بیا په سیغي وی تجوید کو یو بل ته منځوري نو کله یو بنده د شپېتو کالو بابا یو منځونه کوي یو غلطی را روانه خو چې سو پوری د بل نه ووري ولکه زی خدا سي وام دې خدا سي وای داسې دي نو چې امیر سي بل ته وای ته وای ولکه زما دا خو جوړ غلط دی دا خو دواړو داسې وي نو سورل احساس تا ته وشو او سورل تباینه بچوي د دې وجه خپل امامانو ته په جمعات کې منځ وروي ښه په دې باندې شرم مکوي امامانو ته وروي بالله خلق داسې د ننم چې اللهم انا نستعينك دا ټول غلط وي دې کې بالله فرق دی زنانو تاسو ته وامه کسي روزو کې دلې شي خډيره خدا کنه شي دلې نو دغه شان کم از کم محله کې نن عالمات دي او باجیګانی دي او مدرسې دي نو ول دور شي وير موږ نه د اموز لګوروي چې موږ د پاتو لګي زموږ د اموز څنګه دي نو ګوره موس سم کوي ښه پوهیږي او د موس پرای زیات کوي موس په کوم خبرو باندې ماتيږي مفسدات دا چې بنده ته یادي نو دا لکېږي چې بنده درس ته کینی نو چې دوست درس ته نه کینی او ته وایي دا عمل پکار دی عمل وسنګ کې چې سړی د موس مفسدات نه پیژني فرایض نه پیژني پاک نه پیژني پلیت نه ته عمل څه دی وای ها عمل خو دې ته وای کنه چې دې ته کینی د زده کې نه لبه کې کنه خبر باندې پوه شوي نو مقصد د خبرې دارې چې الله تعالی په ټولو احکامو کې ټول لړومبه حکم چې ذکر کوي نو سو مز ذکر کوي دا قاعده نه بعد لمنه آغاز او شروع چې کوي نو د مؤمن په صفت کې ادم مسکی
الذين دا مؤمنانا غسان دي يقيمون الصلاة چې دی قائمي مزلرا ومما او باسي دا آغنا رزقناهم چې مونږ ورکړي دي دیتا ينفقون خرج کوي دا الله تعالی په لار کې. نو عام مفسرین وی مما کې دا ما عبارت دی د مالنا او باسي دا آغا مالنا ومما دا سل کې دی ومن ما دا من د تبعیض د پاره دی او باسي دا آغا مالنا. نو ګوره که زکات بنده ورکوي نو په سلو کې 2.5 روپۍ خود بازي دی، په زرو کې 25 روپۍ خود بازي دی، په لاکو کې 2.5 روپۍ خود بازي دی. دا خود باز دی ته وای نو لګ دی پوهیږي. دا رنګي یو سړی کور ته چې کم دین جوار او غنم را دن نکړو نو په شلو بوجو کې یو بوجه الله لور کې دا خود باز دی پوهیږي. دا رنګي صدقه یو سړی چې کم دین 500 روپۍ تنخواه ده او دې په کې زر 800 1500 دا بزان مقرر کی دا بزه هر میاش کې صدقه ورکوما خمس رب کې به لګوما دا باز دې کنه دی. نو دا د مؤمن صفت ده، دا د مؤمن صفت ده چې باز د غین ور کوي. او امام اهل سنت والجماعت شیخ سربراسان صدر رحمت الله علیه په ذخیره الجنان کې وی په مما کې دا ما چې کوم دین عبارت دې رسنه د هر یو صلاحیت نه بس چاله الله مال ور کړی چاله به بدنی طاقت ور کړی ابد الله په لار کې خرج کړي د الله په لار کې به خرج کړي. لکه دغه مثال د لزدار کوم ساو د پوی د پاره په دې ریوان کې چې اجتماعي نغی شوبو باندې کار تقسیم کی نغی اعلانو کی یره موږ له کم از کم 2 جماعتونه په کار دي چې غي د سنټری کار کولی شي، 3 جماعتونه داسې په کار دي چې غي الله استعداد ورکړي د الکتریشن کار کولی شي، 2 جماعتونه داسې په کار دي چې غي د لوډ سپیکرو نظام سمبالول شي. نو تاسو ګورئ چاله بل د بجلی کار ورستی، چاله بل د اوبو کار ورستی، چاله بل تعالی چې کوم دین میډیکل ډاکټرای کار ورستی. نو د الله په لار کې د الله د مخلوق خدمت کول په دغه باندې د الله د رضا لپاره دا ټول په دې کې رااله الخ. لکه زمونږ استاسو په دې کلو کې دا کم ډسپنسران چی دا ځان له چې دکان کولاو کړی نو دی غریبانان په دې چمونو کې ګرځي، چا لستنوالي، چا د ډراپ خې جوړې، چا د کینوله پاس کړی، دام په دغه کې راځي خو چې نیت خالص وي. نو ومما کې د آماد عام دی، هر استعداد ته شامل دی چې د الله تعالی او تاق. لکه ګوره مخکې د مشرانو به چاله به الله د کټ اودلو چل ورستیو کاکا موږ له به کټ ودی ښه، چا به کانګړای جوړولې کاکا په دې رزمانې به د توتانو ریبل موږ له به کانګړای جوړې پوهېږئ. نو یو بل په کار به خلک راتلل. نو دا په مما کې د معنی عبارت شو چې هر استعداد الله تعالی درکړی دی او د الله د رضا لپاره تا په هغې باندې د الله د مخلوق خدمت وکړو، دا په دې باندې الله خوشحالېږي او دا د مؤمن صفت دی. ښه دا د مؤمن صفت دی پوهېږئ که نه. نو صلی الله تعالی فرمایي اولئک دا خلق چې دي هم المؤمنون هم دی مؤمنان دي حق لازمی طور. حقیقت کې مؤمنان هم دا خلق دی، حقیقت کې مؤمنان هغه هم دا خلق دی. لهم د دې دپاره درجات درجې دي مرتبې دي عند ربهم پنځ د رب د دی باندې ومغفرة او بخشش دی ورزق کریم او رزق د خسته ښکلی رزق دی ولخه ورزق کریم او خسته رزق دی د دپاره ای ورزق حسن خسته رزق دی د دپاره. اولئک دا خلق چې دي هم المؤمنون هم دی مؤمنان دي حقا لازمی طور لهم د دی دپاره درجات درجې دي عند ربهم پنځ د رب د دی باندې ومغفرة او بخشش دی ورزق کریم او رزق د خسته. نو د الله تعالی د مؤمنانو صفتونه بیان کړل به طور تمهید. مسلمانانو تاسو دو اختلاف ما پیدا کوئ، مسلمانانو تاسو چې کوم دین د غنیمت په حواله سره یو بل سره خفګان ما جوړوي، د یو بل لحاظ وساتئ، د یو بل خیال وساتئ، اختلافونه مو پیدا کوي. او بیا د الله د مؤمن صفات بیان کړو چې مؤمن خو به اختلافونه نه کوي، مؤمن خو به د دې صفاتو خاوند وي. اوس کما اخرجک دا لومبنی علت دی د فاره د دې چې الانفال لله ما وی داوه د صورت څه ده د لومبنی سي الانفال لله غنیمتونه د پاره د الله تعالی دي. ولی د هغې دپاره لومبنی علت بیانوي. ما تاسو ته ووي چې 7 علتونه او 15 قوانین دا به بیانوي انشاءالله. د لومبی نمبر علت ذکر کوي دا غنیمت ولی د الله تعالی دپاره دی. کما اخرجک لکه څرنګې چې راوې باستا لرا ربک ربستا من بیتک د کورستانه بالحق
اخراجا متلبسا بالحق بالحکمت، په داسې راایستلو سره چې هغه متلبس د حکمت سره، د هغې شاته یو حکمت پروت و. وان فریقا یقینا چې یوه ډله من المؤمنین د مؤمنانو نه لکارهون خامخا غیبت ګڼل دي راوتلو لرام. طبعا دا نګین چې د الله حکم یې ماتون ځکه نه راوتل، خو طبعا خبره په ایمان بوج ځکه وه چې هغوی سره وسله نه وه، تیارې نه و، تعداد نه و، د جنگ په موټ کې نه و، نو هغوی ته دا خبره لږه مشکله وه چې موږ څنګه جنګ وکړو. دنیا خو دارالاسباب دی، یو سړي سره اسباب نه دا به څنګه مخکې ځي، نو موږ به څنګه جنګ کوو. نو طبعا طور هغوی دا جنگ بد ګڼو، خو الله تعالی حکمتي طور داسې فیصله وکړه چې مسلمانان یې دې دپاره رابار کړل او فتح یې ولم ورکړه. نو دوی چې دا خبره بد ګڼله، څنګه بد ګڼله؟ یجادلونک، دوی باسونه کوي د تا سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فی الحق فی القول الظاهري، په ظاهر وینا کې. نو یاره جی جنگ څنګه وکړو؟ مونږ خو توره قدرې هم نه در اغوستې او زغره مو هم نه در اغوستې او مونږ خو د جنگ په موټ کې نو راوتي، مونږ خو د قافلې پسې راوتي. اوږده واقعه د سبا خیر بیا ته وایم، اوس پې ټایم لګي، نن پکې د صورت دا مبادي رالل نو ټایم پې لګي. سبا خیر به انشاءالله واقع بیان کوم که خیرې چې دا جنگ بدر څنګه شو، د کم ځای نه دا جنگ روان شو، څنګه دی جوړ شو او د جنگ اراده وا او که نه وه، په کوم بنیاد باندې دا جنگ وشو، په دې کې به د پوره تفصیل که الله پاک ته منظور ای سبا خیر کوم انشاءالله. پوره واقع به ته مو وامه او بیا پې د آیاتونه مو لګوم، خو اوس دا د صرف دور مې وي چې د آیاتونه پوره شي. نو دی پیغمبر علیه السلام سره باز کو، یاره جینو مونږ خو جنگ لزو صدانګ انستانه انکار کوو، څنګه ورشو؟ مونږ خو د جنگ په موټ کې نه یو، زمونږ تعداد ته وګوره، خوا د کافرو تعداد ته وګوره، زمونږ چې کوم دین هتیار ته وګوره، دغه هتیار ته وګوره. نو مونږ خو په دغه نیت باندې د کوره راوتېدلي نه یو، په دغه نیت باندې دغه اراده باندې نوتې نه یو، نو چې ډېره ګرانه به شي. نو الله تعالی د هغې نه تعبیر کوي کانما یساقون، دې جنګ له چې دی بوتلی شو داسې وو لکه چې دی شړلی شي الی الموت، مرګ ته، لکه یو سړی چې د مرګ له روان کړی، داسې په دی باندې دا خبره بوج وه. کانما یساقون، گویا کې دی شړلی شو الی الموت، مرګ ته، وهم ینظرون، او حال داري چې دی ورته کتېدل چې دا ځای زمونږ مرګ دی، دا ځای زمونږ مرګ دی، داسې وله روانو، دوره پې دا خبره بوج وه. خو الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي څنګه په حکمت سره مې تاسو راوباسلی او څومره ښکلې فتحه مې دله درکړه، نو چې ما در باندې دا فضل وکړم، دا غنیمت اصل حق بیا زما دی، ستاسو نه دی، نو چې زما د حکم مطابق به یې تقسیموئ. پوه شوئ پې؟ دا وایز یعدکم الله، د دې ځای نه دویم نمبر علت ذکر کوي، علت ثانی، دویم نمبر علت د جنگ دپاره. خو چونکې زه تاسو ته سوا خیرې که ژوند و انشاءالله، نو واقعه به بیان کړم، ټوله واقعه چې جنگ بدر څنګه جوړ شو، په کومه طریقه جوړ شو. اوس که وام نو ټایم به پې ډېر لګي او 40 منټه زموږ درس شو، نو بیا به پې ټایم ډېر لګي، بیا سبا خیرې چې تازه به یې د آیاتونه پې مو لګوي، زه هم بس په دې ځای باندې ودروئ. ښه بس دا ډېر دی. ترجمې ته بیا وګورئ. یسألونک، تپوس کوي د تا نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام عن الانفال، په باره د غنیمتونو کې. قل اوایې پیغمبر علیه السلام الانفال، مال د غنیمت چې دی، غنیمتونه لله د پاره د الله تعالی دی، استحقاقا والرسول او د پیغمبر دی تقسیما. فاتقوا الله، ویریږئ د الله نه، واصلحوا اصلاح کوي د عمل خپل، ذات بینکم بخپل آپس کې، واطیعوا الله تابعداري وکئ د الله تعالی، ورسوله د رسول د الله تعالی، ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان کاملان. انما المؤمنون، بېشکه مؤمنان کاملان، الذین آکسان دي اذا ذکر الله چې کله یادول شي الله تعالی، وجلت نو یریږي قلوبهم لونه د دی، واذا تلیت علیهم چې کله لوستل شي په دی باندې آیاته آیاتونه د الله تعالی، زادتهم نو زیات کی دی لره د آیاتونه ایمانا ایمان، وعلى ربهم او پر رب د دی باندې یتوکلون دی بروسه ساتي، الذین دا متوکلین او مؤمنان کسان دي، یقیمون الصلاة چې دی قائمې مزلره، ومما او بعضې دا غسنا رزقناهم چې موږ ورکړي دی ته، ينفقون دی خرج کوي په لار د الله تعالی کې. اولئک دا خلق چې دي هم المؤمنون، هم دی مؤمنان دي، حقا لازمي طور
لهم د دې د پاره درجات بدلی دی عند ربهم پنځ درب د دې ومغفرة او بخشش ته ورزق کریم او رزق د خستا کما اخرجک لک سرنگی چراو باستال ربک رفسا من بیتک د کورستانه بالحکمت په حکمت سره بالحق بالحکمت وان فريقا يقينا جوړل من المؤمنين د مؤمناننا لکارهون خامخ غیبت غنو دی راوت لرا یجادلونک دی باسن کید تاثر په الحق په ظاهر ویناږي بعدما بستانا تبینا چې واضح شو دیتا کانما گویکی یساقون دی شللشی ال الموت مرغدا وهم دی ينظرون وتغوري جدا زمون مرغ دی صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زنانو د پاره د مز د پاره بانګ ضروری نه دی ښه او بعض زنانو ویره چې موږ د چاوي چې سړو مز نه کړي د زنانو مز نه کیږي دا ټول خبرې پزولي ګوري وی کتابونو لیکلي دي کنه چې تکبیر اوله چې کوم دی نو دا لازمی دی او التکبیر الاولى خیر من الدنيا وما فيها د تکبیر اوله سره چې چا منځو کندل دا د ټولي دنیا او دنیا کې سدين د دینه غوړه دي نو بیا علما لیکي د نارینه د پاره تکبیر اوله داري چې اقامت وشي او امام الله اکبر وي دی سنت تړي دا د نارینه او د زنانو خو جمع نشته وي د زنانو د پاره تکبیر اوله داري چې لومبه بانګ څنګه ویل شي دا منځو کې نو ګورئ دا ځان له عادت جوړ کړي بس په لومبي وخت کې مسکوي ښه د زنانو د پاره د اجر ثواب سبب او د تکبیر اوله سبب سره چې دی په لومبي وخت کې منځو کې لومبي وخت کې او نو بس تاسو داسې کوی کنه چې ساروم بس څنګه بانګ وای نو مسکوي او ماسپخین خو نن سبا تقریبا بانګونه خو لیټ ویلې کیږي یو بجا یا داسې خو تقریبا په 15 میټر د پاسه 12 بجې باندې ماسپخین داخل شوی دی ښه نو بس که تاسو یا چې د غم خاده لزی یا چې د وزي نو بیا تې نموز ګډ ورشي نو ګنن سبا یو زنانه په 15 میټر د پاسه 12 بجې باندې مسکي نو بالکل خپل منځ کیږي مسکوي د کشان مازیګر او ماخام ماستانو نو لومبي وخت سره مسکوي په دې لومبي وخت سره مسکول په دې کې اجر دی او دا چې کوم دین د تکبیر الله په زمره کې د زنانو د پاره راځي د دې خبرو خیال ساتي ښه بل د ټولو نارینه او زنانو خدمت کې مې دا عرض دی تاسو ګورئ کنه سوره دواګانې مونږ وختي باران باندې دا ټول د الله د ناراضتیا علامت دی الله ناراضه شیندا سوشي د ټولو خدمت کې مې دا عرض دی چې تاسو ځان سره تسبیح لاس کې والی استغفار شروع کوي ښه استغفار سره الله پاک د اسمانونو خزانه د زمکو خزانه دا کولاوي نو چې سور نارینه دي که زنانه دي چې ګوره نور خبرې مونږ نکو تسبیح را سره او استغفار وایو چې په کومه طریقه باندې دل درځي په کوم نهج باندې دل درځي استغفار شروع کوي چې الله تعالی په مونږه تاسو باندې باران وکي پوهیږئ کنه وان استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا د استغفار خبره چې الله څنګه ذکر ګڼو به وي چې کله تاسو استغفار وایي زبا باندې بارانونه کوم تاسو ټول خدمت کې مې دا عرض دی چې ځان تم و تاسو استغفار به شروع کوو د نن استغفار شروع کوي چې الله زمونږه دا نقشه بدله کی او بارانو کی بللا بیماری دی بللا مصائب دی چې الله ختم کی دعا وکړي چې الله زمونږ دعا وکړي چې الله پاک زمونږه استاو دا سبق قبول او منظور کی الله دې زمونږه استاسو ټول نه رضا شي الله دې زمونږه استاسو ټول خیر نصیب کی الله دې موږ د آفات او بلیات او مصائب نه وساتي دعا وکړي چې الله تعالی زمونږه استاسو ټول په ژوند کې په صحت کې برکت واچي الله تعالی دې زمونږه استاسو ټول خیر نصیب کی الله دې موږ د هر قسم مشکلات او آفات او بلیات نه وساتي دا سبق دې الله د خپل رضا لپاره قبول او منظور کی د دې په برکت سره دې الله موږ د خپل قرب راکړي الله دې موږ د خپل محبت راکړي الله دا قرآن الله د دې په برکت سره زمونږ او د دې ټولو پریشانې ختم کی مرګرو د دعاګانو د پاره ویلي دي په دې نت باندې دغه شانتي یو ملګری دی مور می بیمار د الله دې ټول مؤمنان له صحت ورکی او یو ملګری د ګردو بیماری د الله دې ول صحت ورکی الله دې موږ تاسو ټول د خپل کور او شفا او ګرځي الله دې زمونږ نه رضا شي الله دې زمونږ تاسو ټول استقامت نصیب کی او نمن کلی کې استاد وفات شو د ماربل استاد الله دې غي د بخنو کی الله دې ټول مؤمنان مسلمانان د خیر ورکی الله دې موږ تاسو دنیا آخرت خسته کی
الله دې زمونږ ستاسو هره پریشانی ختمه کړي. الله دې موږ له استقامت راکړي. الله دې زمونږ ستاسو ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي. ستاسو کورونو کې څومره مشکلات دي الله ته خو معلوم دي. الله دې دله مشکلات ختم کړي. بار وطنونو کې کوم ملګري دي هغوی ته مشکلات دي الله دې هغوی مشکلات ختم کړي. الله دې ټول ته حلال روزي او رزق ورکړي. کوم اوس روان دي الله دې هغوی ته لارې کولاو کړي. ټول دې الله په خیر او عافیت سره بوزي او الله دې ورته د حلال روزۍ بندوبست وکړي. الله دې زمونږ ستاسو ټولو په ژوند صحت اولاد په ټولو صلاحیتونو کې برکت واچي او الله دې زمونږ د دین خدمت والی ښه. الله دې زمونږ ستاسو په مال کې په ژوند کې په صحت کې د دین حصې وکړي چې په دین باندې زمونږ ژوند او صحت او مال خرج شي. الله دې زمونږ ټول استعدادونه په خپل دین باندې خرج کړي. الله دې زمونږ کشران نیکان صالحان کړي. د چا اولاد نشته الله دې ول صالح اولاد ورکړي. نارینه اولاد نشته الله تاسو سره خزاني نارینه اولاد ورکړي. الله دې چا دشمنی دي صلح ولو کړي. د چا کورونه روان دي کورونه ودان کړي. الله دې چا چې کوم دین کور نشته خپل کور ولا ورکړي او د چا چې کوم دین قرضونه دي قرضونه اخلاص کړي. څوک په جیلونو کې دي بی ګناه دي الله ته را اخلاص کړي. که په ګناه باندې دي الله دغه جیل د ژوند د بدلیدو ذریعہ وګرځي. په بار وطنونو کې کوم خلک په جیلونو کې دي الله تعالی په خیر او عافیت سره الله ته خپل وطن تراولي. الله زمونږ او د دې ټولو خیر نصیب کړي. کوم لکانو جنکای لګیا دي سکولونو ته ځي کالجونو ته ځي الله دې ورته په تعلیم کې کامیابی ورکړي. په مدارسو کې سوره طالبان سبق وایي طالبات سبق وایي او مخې د وفاق امتحان هم را روان دی. الله دې په علم کې په استعداد کې خیر او برکت واچي. الله دې په امتحانونو کې کامیاب کړي. الله دې ټول مؤمنانو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. دعا وکړي چې الله د خیر باران وکړي. الله د رحمت د اوبو باران وکړي. الله د رحمت د اوبو باران وکړي. الله بقدر حاجت د رحمت د اوبو باران وکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. زمونږ یو بل ملګری دی د لرګي کار کوي دی جمال آباد کې استاد دی. هغه هم چې کوم دین د ګردو تکلیف دی وته الله دې ولا صحت ورکړي. الله دې وته شفا ورکړي. الله دې ټول مؤمنان مسلمانان خوشاله کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.